وس دا کم مذاهب چې دي ته بلال شو محترم ذهن ته هم دا خبره راشي چېرې یو ځای کې امام مالک صاحب د یو عمل په باره کې یو رنګي فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله دا بل شان فرمایي امام شافعی رحمه الله بل شان فرمایي او امام احمد بن حنبل رحمه الله دا بل شان فرمایي یاره دلته موږ څه کوو دلته د چا په خبره باندې به موږ عمل کوو اما ته د رسول الله سلام حدیث پیش کوي دیم پیش کوي دیم پیش کوي دم پیش کوي زه په کوم حدیث باندې عمل کوم نو یاد ساتئ ټولو کې مشر امام څوک و جواب برا کوئ مشر امام په مجتهدینو کې څوک و امامان ډیر تیر شوي حصر په دې څلورو کې نه دی که یو څوک وایي چې ولې دا څلور نو موږ بیا ووایو چې اسمانونه ولې څلور دي د دنیا ګوټونه ولې څلور دي اسمانونه ولې ودي دا خو ته ضرور خبره نه ده چې ولې څلور دي دا الله ته منظوره وه څلور دي زی پورې راورسول ډېر امامانو د هغوی مذاهب هغې وخت سره ورک شو هغوی چې کومې مسلې رایستې وي استنباط یې کړی و د حدیثو نه چې مسلې رایستې وي هغه وخت سره ورک شولې شاګردان یې پاتې نه شولو عمل پې ختم شو نو زه څه وکړم چې دغې څلورو فقه راورسېدله او د نورو نه را رسېدلي نو په دې باندې یو سړی ما ولې مجرم کوي مشر امام څوک دی ویې وایي امام ابو حنیفه رحمه الله او نوم یې درته درځي چا چاته یې نوم ورځي ګوتې اوچاته کوي خپل نوم یې څه دی نوم یې څه دی نوم یې څه دی نعمان ابن ثابت نعمان نوم دی او د ثابت صاحب زوی دی او ډیر جید عالم دی جید مجتهد دی د مجتهدینو څه شی دی استاد دی هلکه ته به وایې چې مولا صاحب د ځان نه لګې کم دی چې استاد دی او زه درته اوس ثابتوم دلته درته ثابتوم امام ابو حنیفه رحمه الله د ده سره په زمانه کې چې کوم مجتهد تیر شوی دی په دې څلورو مجتهدینو کې څوک دی امام مالک صاحب دی خو یاد ساتئ امام مالک صاحب تقریبا 10 کاله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه کشر دی مدینه منوره کې سره په نور ځایونو کې سره ملاقات هم شوی دی او مناظره هم سره داسې وړه غوندې کړې ده خو امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله چې دی امام مالک رحمه الله په مسله کې په خبرو کې لاندې کړی دی امام اعظم صاحب خو ورته هسې نه وایي چې امام الاعظم لوی امام یعنی د مجتهدینو کې مشر امام مطلب دا دی چې په مجتهدینو کې مشر امام د لوی علم خاوند د لوی عقل او د لوی رای او د لوی پوهې خاوند دا څوک دی امام اعظم رحمه الله دی خدا خو ورسره په یو زمانه کې امام مالک صاحب تیر شوی دی او دا د ده نه کشر دی د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې د څو صحابو سره ملاقات هم شوی نو بیا څه شو چې ملاقات د یو انسان د صحابي سره وشي دته څه وایي شریعت کې جواب راکوئ تابعی ورته وایي که نه نو که چېرته د امام ابو حنیفه رحمه الله ملاقات د صحابي سره شوی یو شوی نو څه به امام ابو حنیفه رحمه الله خو به تابعیم شي که نه نو نورم مرتبه اوچته شوله یو مجتهد شو د مذهب خاون شو د فقه خاون شو او ورسره تابعیم شو امام مالک صاحب په د په باره کې ټیک وینا داله چې هغه تابعی نه دی اوس د امام مالک صاحب نه کشر څوک دی امام شافعی رحمه الله او دا امام شافعی صاحب د چا شاګرد دی دا ځان سره په دماغو کې ولیکئ دا ډایرکټ د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد نه دی نه د امام مالک صاحب شاګرد دی دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد چې امام محمد الشیبانی دی دا د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد او ما تا ته چې دا کومه فقه را رسېدلې دا چا لیکلې ده شابه دا لیکلې چا د امام محمد الشیبانی صاحب لیکلې ده چا لیکلې ده امام محمد الشیبانی صاحب دا لیکلې ده او روایت ټول د امام ابو یوسف صاحب نه چې د امام اعظم صاحب مشری شاګرد او د امام ابو حنیفه صاحب نه کړي دي نو اوس دا امام شافعي صاحب د چا شاګرد د امام محمد صاحب او امام محمد صاحب د چا شاګرد د امام ابو حنیفه صاحب نو اوس پته ولګېدله چې دغه دویم مجتهد چې امام شافعي صاحب دی دریم مجتهد
دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد دی. نو د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد خو شو کنه یلکه بغیر د واسطې نه خو نشو، خو سره د واسطې خو شو چې په منځ کې یو واسطه پرته ده چې هغه څوک دی؟ امام محمد صاحب دی. اوس راځه او بیا د امام شافعي صاحب د امام شافعي صاحب مور چې پلاری وفات شو دا د استاد امام محمد صاحب په نکاح باندې واغستله. نو امام شافعي صاحب وایي الله دی په امام محمد الشیباني باندې رحم وکړي، ما چې د علم او د کتابونو نه څومره پیدا واغستله دغه دی اوس د امام شافعي ما، یعنی د علم دا ما د چا نه یاد کړه؟ د امام محمد صاحب نه، د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد نه. اوس څلورم امام پاتې شو، څلورم مشهور امام د مذهب امام احمد بن حنبل. یلکه دا څوک دی؟ دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد چې کوم شاګرد دی امام شافعي دا اوس د شاګرد دی. نو څو امامان د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان شو شابه یوی په شاګردۍ کې امام احمد بن حنبل راغې، نور ډیر شاګردان مشته، خدا مشهور چې د مذهب خاوندان دي. امام احمد بن حنبل دا شاګرد دی د امام شافعي صاحب، امام شافعي صاحب دا شاګرد دی د امام محمد صاحب، امام محمد صاحب شاګرد دی د چا؟ د امام ابو حنیفه صاحب. نو اوس پته ولګېدله چې امام الاعظم څوک پاتې شو؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. نو اوس په حدیثو کې یو عمل راغی، یاره حدیثو کې ضد نشته دی، حدیثو کې په خپل منځ کې ضد نه دی راغلی، خو مو تا ته پکې مثلا ضد ښکاري. یو حدیث کې یو رنګ حکم دی، بلکې بل رنګ حکم دی. یاره اوس به په مو ته عمل کوو، الصاف ملا به مسله خره وباسي که نه امام ابو حنیفه صاحب به خره وباسي؟ جواب راکوئ. یلکه زه به د حدیثو نه ښه مسله راوباسم د قرآن نه که امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل هغوی به خره وباسي، هغوی به خره وباسي. ښکاره خبره ده. ولې؟ ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته نږدې دي، تقوا د هغوی زموږ نه یو په میلیارد زیاته ده، عدل د هغوی زموږ نه په یو په میلیارد باندې زیات دی. هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته ډیر نږدې دي، د هغوی زمانه زموږ د زمانې نه بهتره ده په حدیثو کې راغلي دي. نو د هغه خبره او چې د حدیثو نه کومه راایستې د قرآن نه به ډېره بهتره وي. نو اوس خبره ګوره راځي، اوس خبره برابرېږي. اوس امام مالک صاحب هم خبره د قرآن نه د حدیثو نه راایستې ده، امام شافعي صاحب هم راایستې ده، امام احمد بن حنبل هم راایستې ده رحمهم الله، او امام ابو حنیفه رحمه الله هم راایستې ده. نو اوس زه عمل کومه د چا په اجتهاد چې د حدیثو نه راایستې ده؟ یاره زما اعتماد په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې ډیر دی، نو زه د هغه په دې اجتهاد باندې عمل کوم چې د حدیثو نه زه وایم مسله راایستې ده، د ده ورعه ډیره وه، تقوا یې ډیره وه، زه وایم چې دا ډیر ثقه دی، زه وایم چې د عمل ډیر برابر دی، زه وایم چې دا تابعي دی. نو زه د هغه د حدیثو نه چې کومه مسله راایستې د قرآن نه په هغې عمل کوم. په دې باندې زه ګناهګار یم؟ ګناهګار خو پې نه یم که نه. خو یاد ساتئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته به موږ درجه د پیغمبر نه ورکوو. څه به کوو؟ د پیغمبر درجه به نه ورکوو. ګورې سوچ کوئ زموږ او ستاسو پیغمبر څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا ما نه یو چا تپوس وکړ، تپکېږو به نه، ما نه یو چا رانه تپوس وکړ، وایي قاري صاحب، ما ته وایي قاري صاحب، وایي دا امام ابو حنیفه صاحب مخکې پیدا شوی دی او که رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ویل داسې بلا دې وغوروله، داسې بلا دې پاسوله چې د چا پلار به یې سملی. دا دې څه وویله؟ بل هغه ګورې نو سوچ کوئ امام ابو حنیفه رحمه الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی، امتی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې مسائل راایستي د چا د خبرو نه راایستي؟ وایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو نه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه مسله د ځان نه کړې ده او په خپل عقل باندې کړي او هغې کې دا ماته ووایي چې دا زما خپل سوچ، فکر، هوا، هوس دا خبره کوي، موږ تاسو یې منو؟ نه یې منو که نه. اخو موږ ته وایي چې که چېرته زما یو قول د حدیث سره خلاف راغی، زما قول وایي په دیوالو له حدیث واخله. کله چې یو حدیث صحیح ثابت شو بس وایي زما مذهب تاسو پیژنئ. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي تاسو ته پته شته چې زما مذهب څه شی دی؟ نه. نو خپله جواب فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله، خپله جواب فرمایي کله چې یو حدیث صحیح ثابت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېد راوینې برابر دي، فهو مذهبي، بس همدغه زما مذهب دی که نه.
نو پته ولګېدله چې امام ابو حنیفه رحمه الله مسلې څنګه راایستي دا حدیثونه او حدیث د چا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. نو زه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم قول باندې عمل کوم چې د حدیثونه راایستی دی دا ډایرک د چا په عمل باندې عمل شو وایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو بهرحال موږ ته تابعداري شوې ده د الله جل شانه د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم موږ به تابعداري د الله جل شانه د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم کو. اول الله ماته به تاسو ته د خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی.